السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو، مونږ به نن تاسو ته د فقر فاقې نه د خلاصېدو دپاره یو مجربه نسخه ذکر کوو. خو د هغې نه وړاندې که چېرته تاسو زمونږ په چینل باندې نوي یې، زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. څوک چې وایي چې زه فقر فاقې نیولې یعنې د رزق تنګسیا ده، نو د هغوی دپاره مونږ یو صورت ذکر کوو چې په قرآن کریم کې هغه صورت ذکر دی، او دا صورت په 2-3 منټو کې زیات نه زیات وخت چې نو په 5 منټو کې ویل کېږي. یو ځل حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د وفات په وخت کې امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ تشریف راوړو، او د ځان سره امیر المؤمنین 1,00,000 درهم هم راوړل، او هغه حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته پیش کړل. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د هغې دراهمو د قبلولو نه انکار وکړو. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل چې زما بچو ته د هیڅ چا د مال ضرورت نشته او نه ورته محتاج دي. ما د نبی علیه صلات وسلام مبارک نه اورېدلی دي چې څوک د شپې یعنې ماښام لمونځ نه وروسته د صورت واقعه تلاوت کوي، الله جل شانه به دې د فقر فاقې نه بچ کوي او رزق په وله چې کوم دی بې سیاره ورکوي. نو حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل چې ما خپلو بچو ته صورت واقعه حفظ کړې ده، هغوی ته د هیڅ چا مال ضرورت نشته. عزتمندو، صورت واقعه ویلو سره الله جل شانه په انسان د رزق دروازې کلاوي